بلکې پوره دنیا چې دې وخت کې د اطلاعاتو موافق تقریبا 200 ملکونه د رب العالمین د طرفنا په یو عظیم او لوی ازمایش ابتلا او یو لوی عذاب سره مخامخ دي. الہ العالمین دې په خپل قدرت کامله باندې زمونږ او ستاسو نه د پوره دنیا نه دغه ازمایش او دغه تکلیفونه دغه عذابونه لري کی. انتهایی محترمو، الله پاک یو قانون دی، د الله پاک یو لوی نظام خپل چلی. یو خو دنیا اسی هم دار الامتحان دی، دا زمون عقیده او ایمان دی چې دا به د ازمایش د ابتلا او د امتحان یو مرکز دی او دنیا د الله پاک انسانیت د امتحان د پاره را لېږلی دی. الله پاک بار بار دا وایي چې زه تاسو ازمیم، ستاسو امتحان اخلم. بیا دغه امتحان په مختلفو شکلونو کې رب العالمین هغه دنیا کې ښکاره کوي، لیکن عمومي طور رجحان په هغې کې زمونږ او ستاسو خپل کسب، زمونږ اختیار دی. الله پاک ارشاد فرمایي ظهر الفساد فی البر والبحر، فسادونه ښکاره شو په وچوبه کې هم او په دریاب کې هم په سبب د هغې اعمالو چې کم انسان کسب کړي دي او انسان څه کړي دي. د دې دپاره دا ښکاره شي چې تاسو ته هم د هغې نه څه نه څه حصه تاسو وسکئ او د عذاب څه حصه تاسو ته میلاو شي، لعلهم یرجعون، چې دا خلک را واپس شي. دې دور کې مونږ چې په دې دور کې او په دې ورځو کې د کم لوی مصیبت پریشانۍ سره مخامخ یو، زمونږ هره ناسته ولاړه هره ګڼه ګوره کې دقه یوه خبره کېږي چې د دغې بیمارۍ د دغې وبا څه وشو، څه روان دي. لیکن د دغې حل هغه زما او ستا په لاس کې نه دی. انسان په دنیا کې رب العالمین صرف د تدبیر دپاره، د احتیاط دپاره د مکلف ګرځولی دی چې دله الله پاک عقل شعور ورکړی دی. د نتیجې موږ او تاسو مکلف نه یو چې نتیجه رزلټ به زموږ د مرضۍ موافق راځي، لیکن انسان چې کم قدم اخلي موږ د قدم مکلف یو، موږ د تدبیر مکلف یو، موږ د احتیاط مکلف یو. دا خالصتا یو د پوهانو د علاج معالجې والا د لویو اطباو ډاکټرانو د هغوی فیلډ دی، د هغوی شعبه ده. مونږ خو صرف دغه خبره به کوو چې مونږ ته په دې وخت کې پوهان، اطبا، ډاکټران کومه وینا کوي مونږ به په هغې پوره عمل کوو. او دا احتیاط دی. دین اسلام د احتیاط نه انکار نه کوي، بلکې زمونږ ټول دین هغه د احتیاط نه عبارت دی چې انسان به خپل تدبیر کوي، انسان به خپل احتیاط کوي. د حضرت یعقوب علیه السلام 11 زامن دي او قحط راغی، قحط سالی وه، یو پیره دیو د مصر نه غله راوړه. خو چې دوباره کله بیا ورتلل، یعقوب علیه السلام چې د هغوی پلار دی او دا د پیغمبر اولاد دي چې د هغوی جسمونه، د هغوی قد و قامت، د هغوی وجودونه ډېر په ناشنا طریقې وو. ټوله دنیا هغوی ته به کتل، یعقوب علیه السلام هغوی ته احتیاط تدبیر ښیي. وی ای زما بچوړو چې تاسو دوباره کله مصر ته داخلیږئ، یا بنیه لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من ابواب متفرقه. ای زما اولاد او بچوړو چې تاسو کله مصر ته داخلیږئ په یوه دروازه به نه ځئ، بلکې په مختلفو ټولګو کې به لاړ شئ. او بیا ورته دا خبره کوي چې تاسو ته کم پریشانی صدر د الله طرف نه کم مقرري، وما اغني عنكم من الله من شيء، زه تاسو نه د الله پاک عذاب نشم دفع کولی، لیکن مونږ په دنیا کې د تدبیر مکلف یو. یعنی نظر بد نه یعقوب علیه السلام خپل اولاد یری چې هسې نه تاسو ته نظر بد ولګي. ځکه حدیث کې راځي العین حق، وایي دا نظر چې دی دا حق دی، او دومره حده پورې وینا راغلې ده، وایي دا اوښ کټوۍ ته رسئ او انسان ګور ته رسئ. د دې وجې نه دا یو تدبیر یې ورته وښو چې تاسو به لارې مختلفې کوئ، په یوه دروازه به ټول نه ځئ. نن که موږ ته اطبا ډاکټران دا خبره کوي چې یاره د ډېرو ګڼو ګورو نه ځان پرهیز وکئ، بلکل بې ضرورته ګڼې ګورې په کار نه دي. موږ ته وایي د لاسونو صفایي خیال ساتئ، دا زموږ دین دی، زموږ اسلام دی،
چې په پاکۍ زور دومره ورکوي چې الطهور نصف الایمان، صفایي نیم ایمان دی، هغه صفایي خپلول پکار دي. مونږ ته وینا چې یاره ګرمې اوبس کوي، نو بالکل داسې ممانعت خبرې نه دي، ځکه دا خالصتا د علاج معالجې هغې وخت ضرورت دی، احتیاط مونږ له پکار دی. یا انتظامی طور باندې زمونږ انتظامیه، زمونږ حکمرانان چې د دغې رعایاو مشران شمارلی کېږي، هغه کوم هدایات ورکوي، په هغه هدایاتو باندې پوره اتراوېدل پکار دي. مونږ د دغې د الله د عذاب مقابلو مونږ نه یو، لیکن مونږ به صرف خپل احتیاط کوو، مونږ به خپل تدبیر کوو، باقی نتیجه په الله به مونږ پرېږدو. چې کم انسان په دنیا کې احتیاط وکړو، کم انسان په دنیا کې تدبیر وکړو او د هغې نه وروستو په الله پاک باندې بیا نتیجه پرېږدي، دې ته توکل وایي، دې ته اعتماد وایي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یو صحابي رسول راغی، وی د الله رسوله، وی زه دا بهر ما دا خپل اوښ بهر وتړم، دا خپل اس وتړم او په الله توکل وکم او کنه داسې پرېږدم. نبی علیه السلام وایي نه، اول هغه ښه بهترین موږي ته پړي باندې وتړه، بیا په الله توکل وکړه. زمونږ دین اسلام ټول د احتیاط نه، د تدبیر نه هغه مکلف دی. د دې وجې نه که موږ او تاسو ګورو، پیغمبر علیه السلام په 20 غزواتو کې شریک شوی دی په نفس نفیس، لیکن د الله پیغمبر په مخ د ځمکه باندې غیرتي انسان د الله پیغمبري انبیایي، د هغوی نه طاقتور مخکې راغلي نه به وروستو راشي، لیکن نبی علیه السلام به زغره واچوله، خود ټوپۍ دغه هلمټ دا به یې په سر کو او د هغې نه ډال به یې راواغستو، وروستو به میدان ته کوزېدو. د دې نه معلومه دا شوه چې احتیاط شو، تدبیر شو، دا به مونږ هغه څه کوو، دا به مونږ استعمالو، د هغې نه وروستو به مونږ په الله باندې توکل کوو، اعتماد کوو. لکه پښتو کې مونږ وایو چې په تدبیر دې د کوټې سوری بند نه کو، تقدیر دا دی چې هم دا کوټه به ساسي، ته خو په خپلو سترګو باندې اینې بره پکې یو موټی خاوره نه شي ښودی او یاره دغه شان ډډه دې وهلی چې دا سوری به بند شي، داسې خو سوري نه بندېږي، ته به وخېږي، هغه سوري به بند کې، احتیاط به وکړي، د هغې نه وروستو په الله توکل اعتماد کې. ته به ډوډۍ نه خورې، الله په دې قادره دی چې تا داسې موړ کړي، لیکن ته به ډوډۍ وخورې او وروستو به الله ته خپل دعا به کوې چې الله په دې کې د مړولو صفت پیدا کړي چې زه به موړ شم، اوبه به وڅکي چې زما تنده په دې باندې ماته شي. د دې وجه نه انتهایي محترمو ټول احتیاطي تدابیر هغه اختیارول پکار دي، د بې ځایه ګڼو ګورو نه د هغې نه پرهیز پکار دی. او دویم د هغې سره دا یو ازمایش دی، دا یو ابتلا ده. مونږ دې په خپل هغې کرتوتونو باندې په خپلو هغه اعمالو نظرثاني هم مونږ وکړو چې یاره د کمو اعمالو د وجې نه یا زموږ شخصي دي، انفرادي دي، یا زموږ او ستاسو اجتماعي دي، چې د هغې د وجې نه الله پاک ګوره دا عذاب را لېږلی دی. کله کله مونږ وایو دا امریکې جوړ کو، برطانیې جوړ کو، د الله قانون دا دی، الله پاک کله په خپله باندې بذات د اسمان نه د ګټو باران وورئ، کله الله پاک د یو انسان په لاس باندې بل انسان له تکلیف ورکي، عذاب وله ورکي، دا د الله فطرت دی، د الله قانون دی. دا دواړه عذابونه دي. دې موجوده وبا ته مونږ کلیر کټ کولاو ته مونږ د الله پاک عذاب وایو. که د انسان په لاس مونږ له راکوي چې یو انسان کیمیکل هغه مواد جوړ کړي دي په نورو انسانانو استعمالوي، دا هم عذاب د الله پاک د طرف نه دی، او که نه ډایرکټ رب العالمین را لېږلی دی، لیکن دی عذاب. دا به ټوکې موږ نه ګڼو، د الله د عذاب مذاق به موږ نه وړاوهو چې د هغې نه موږ مذاق جوړ کړو او د هغې نه ټوکې مسخري وکړو. او دویم پروپیګانډو نه دې موږ ځان وساتو، پلانکي ځای کې 10 مړه شو، 20 مړه شو، 50 مړه شو، 1000 مړه شو. د سوشل میډیا استعمال دې هم په داسې طریقې موږ چې هغه مثبت طریقه ده، که موږ په یو ځای کې ناست یو موږ خبر هم شو چې هلته دومره مړه شو، موږ د نور خلک د هغې نه یارو. په ښکلې طریقې بهترین دا د الله دین دی، د الله نظام دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لکه موږ په دې حاضره مجمع کې په دې ډک جومات کې موږ ناست یو، موږ د دغې کورونا وایرس د وجې نه یو مړ موږ لیدلی دی، یو مړی موږ د هغه په جنازه کې شریک شوي، موږ ته خبر یو. نو چې موږ ته خبر نه یو، موږ وایو چې پلانکي ځای کې 300 مړه شو. نبی علیه السلام فرمایي کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. د انسان د هلاکت دپاره دا خبره کافي ده چې ته یو شی صرف واورېدو، تحقیق نه کوي او ډایرکټ بل ته ورسو. د ګوره داسې پروپیګانډې دا قصې به نه رسو چې مسلمانان انسانیت د هغې نه موږ څه کوو، بې ځایه موږ ویرو، بلکې الله ته رجوع پکار ده، الله پاک ته رجوع پکار ده، رب العالمین سره خپل تعلق قایمول پکار دي. که زموږ شخصي اعمال دي هغې کې ناروا دي، هغې نه هم توبه پکار ده.
یا زمونږ اجتماعي طور اعمال دي د هغې نه هم توبه پکار ده د الله سره خپل تعلق او نسبت قایمول پکار دي. دویم زمونږ دپاره ګوره لوی امتحان دا دی بېشماره خلک هغه دی بېشماره ځکه زمونږ ملک هغه د غربت د لکیرې نه په ښکته باندې خلک ژوند تېروي ډېر کمزوري طبقه ده چې په دې وخت کې موږ او تاسو دا یو امتحان راغی یو ازمایش راغی زه نور څه اخلاص نشم کولی د خپل ګاونډي سره په خپل چم ګاونډ کې په خپله کلویغۍ کې چې زموږ رشتې هم دي د خپلوۍ رشتې هم دي زموږ د علاقې رشتې هم دي زموږ د کلویغۍ رشتې هم دي زموږ د ټل هغه رشتې هم دي چې موږ او تاسو د هغې غرباو خیال وساتو د خپل لاس نړۍ د هغوی سره موږ نیمه کو په دې ټایم کې چې یاره دا سړی د هغه خو ټول ژوند په دې باندې چې سهار به ته ماښام به راته د هغه ټوله صرف دیاړې مزدوري وه او د یوه هفته وشو دا سړی په کور کې ناست دی او دا خو څه چینچي نه دي نه سمار دی دیو به څه خوري نو ما او تا د خپل چې کم پخ کړی شی دی هغه دې موږ څه کړو هغه دې موږ تقسیم کړو په ځان سره د ذمهوارۍ کې دا واچو یاره دا پلان کې زما شو باقاعده په هغې دې موږ کینو چې د هغې دپاره موږ د بل چا په تمه نه شو د هغې دپاره به د اسمان نه فرشتې نه راځي ما او تا د هغې دپاره الله پاک مکلف کړي یو چې د عقل خاوندان یو د هغې دپاره دې موږ کینو داسې میټینګونه پکار دي الله فرمایي په داسې میټینګونو کې خیر او برکت دی چې لس کسان کیني یاره زموږ په دې کلي کې په دې کلویغۍ کې دا خو پلانکې خو جاړې مار خلک وو نن یوه هفته وشوه د هغوی روزګار بند دی آیا د هغوی به څه انتظامي د دې دپاره ما او تا کینو دا زمونږ ازمایش په دقه خبره کې دی موږ نور هیڅ نشو کولی د هغوی به ډېر څه لګېده لیکن زه سره خپل د لاس وړی زما دقه طاقت او قوت دی وروړه کم شی چې زه خورم دا به راسره ته خورې څو پورې چې الله ما له راکو ته به راسره شریکې او چې کله ما له هم نه راکو بیا به ته ګیله او افسوس به ته نه کړي دا د دقې وخت دی نو یو طرف ته احتیاطي ټول تدابیر اختیارول پکار دي چې موږ ته کم اطبا وایي کم موږ ته ډاکټران وایي د هغې پوره خیال ساتل پکار دي انتظامي طرف نه کم موږ ته اعلانات کېږي بار بار چې وروڼه بهر ته مه راوځئ نو څه کار شو چې زه خامخا په لاسونه مې په ترخونه کې ایښودی او ګڼو ګورو ته ښکاره کېږم د دې شیزونو نه به ځان موږ خپل ساتو ځکه هغه ټول دا خبره کوي چې دا شی منتقل کېږي د وایرس په شکل کې نو خپل حفاظت په خپله پکار دي وایي چې ته پسې بهر ته لاړ نه شي په تا پسې کور ته نه راځي نو بهر ته مه ځه دا خبره په دې وخت کې زمونږ دغه فاسألو اهل ذکر دي زمونږ پوهان دقه خلک دي دا د منبر او د محراب خبره نه ده دا خو صرف د هغوی پیغام زه تاسو ته رسوم دا د هغې اطبا او ډاکټرانو خبره ده چې کم پوهان دي د فیلډ د دغې شعبې د هغوی وینا دقه ده نو په هغې پوره عمل پکار دی د خپل انتظامي سره تعاون په دې کې پکار دی چې بې ځایه موږ د هغې ګڼو ګورو نه کوم ځای کې ضرورت نه وي د هغې نه موږ څه کوو د هغې نه موږ پرهیز کوو د صفایي مو خیال ساتو او په غرباو باندې موږ خصوصي طور باندې موږ په هغوی نظر وساتو چې دا زموږ خپل خلک دی زموږ رشتې هم دي زموږ کلویغې هم دا لرې نه شو تللی کم سے کم لیکن دا د دې به الله زموږ نه تپوس کوي چې موږ خو وخوړه لیکن ما په ګاونډ کې د بل تپوس ونه کړو ماشومان ولېږئ تپوسونه وکوئ او د هغوی دپاره انتظامات وکوئ دې دپاره کښېنئ دغه باندې مشوره پکار ده په دې باندې میټینګ پکار دی او تقسیم کار پکار دی چې ځان سره مونږ یو کس هغه مونږ ځان سره والو چې دا زما ذمهواري شوه دا زما ذمهواري شوه ځکه دا معامله ډېره اوږده روانه ده کوم اطلاعات چې دي هغه 31 مۍ پورې ویناګانې دي دا د 2 میاشتې جوړېږي د وس نه د هغې دپاره څه پکار دی انتظام پکار دی اله العالمین دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او دا کم ویناګانې چې کېږي د هغې هم پوره پاسداري پکار ده په هغې باندې عمل پکار دی د غرباو خصوصي طور باندې خیال ساتل پکار دي ګوره 2 قسمه بیمارۍ دي د یو تعلق زموږ د جسم سره دی که موږ د هغې علاج ونه کړو موږ به قبر ته لاړ شو مړه به شو خبره به ختمه شي لیکن د یو تعلق زموږ د روح سره دی روحاني بیمارو دپاره هم روکتام پکار دی چې هغه تکبر دی هغه منافقت دی هغه کفر او شرک دی د هغې نه هم توبه استغفار پکار دی الله ته رجوع پکار ده چې د خپلو ګناهونه مخامخ کړو الله دغه مې کړي دي نه یم پوهېدلی کریمه ربه ماته معاف کړي استغفار کثرت پکار دی نور چې کوم اورات موږ له راځي د هغې کثرت پکار دی او د هغې سره سره چې کم زموږ باندې حقوق د خلکو دي هغه حقونه رسول پکار دي مخکې د هغې نه چې بیا به زما طاقت قوت نه وي زه به حق نشم رسولی د هغې نه مخکې حقوق موږ خپل ورسو اله العالمین دې زموږ په حال باندې رحم وکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین